تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې 14 کال دی او د 14 کال باندې په مسلمانانو ډېرې زیاتې سختیانې وي. نو د الله د طرف نه حکم راغی د هجرت چې د خدای د رضا لپاره او د الله په دین باندې عمل کولو دپاره د خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل کاروبارونه، خپل وطن پرېږدوئ او ځئ مدینې ته به. او قرآن شریف بیا ویلی دی چې کوم خلکو هجرت وکړلو د الله د دین د خاطر نه یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه. الله فرمایي زما وعده داره چې دله به په دنیا کې زه لوی عزت ورکومه او لوی پراخي به ورله ورکومه او چې کوم ځای ته لاړو هلته به پریشانه نه وي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې کوم خلکو هجرت کولو په لاره کې ورته مرګ راغی نو فاجره علی الله، د الله تعالی باندې د ثواب او اجر ثابت شولو. او د دې هجرت د حکم سره الله تعالی ویل چې کوم خلک هجرت نه کوي او هغه د اسلام دپاره او د دین د خاطر نه وطن نه پرېږدي د مجرم ګڼل کېدلو به. او په هغه زمانه کې هجرت د مکې معظمې نه فرض شوی او دا د ایمان نښه وه چې کوم خلکو به هجرت کوو دا به مؤمن ګڼودلی د اسلام. او چې کوم خلکو هجرت نه کولو هغه په اسلام کې نه حسابېدلو چې بغیر عذره ما پاتې وو. ځکه په مکه معظمه کې ځینې خلکو هجرت غوښتلو خو د هغوی څه مجبوریانې وې تللی نه شو، چا پرېښودل نه یا نورې مسایلو چې بغیر څه د عذره پاتې وي نو هغه به مسلمانانو په اسلام کې نه شمارلو به، ځکه چې د هجرت نه دی کړی. نو هجرت په هغه وخت کې چې دی په 14 کال باندې حکم راغلی دی په مسلمانانو باندې مکه معظمه پرېښودل لازم شو. بیا مسلمانانو هجرت شروع کړلو. اولنې چې کوم مهاجر تللو د دې حکم نه پس د نه مخکې خو مصعب ابن عمیر تللی خو هغه د هجرت په نیت نه و تللی، هغه نبي صلی الله علیه وسلم د تبلیغ او د دعوت په شکل کې لېږلی چې ته هلته وعظ او نصیحت کې خلک به مسلمانوي. اولنې چې کوم مهاجر تللی و تللو هغه ابو سلمه رضی الله عنه د ام سلمه خاوند و. د ام سلمه رده بیبي وه. ام سلمه په خپله وایي چې د نبي علیه السلام په بیبیانو کې بیا شامل شوې ده، امهات المؤمنین کې شامل شوې ده. هغوی زما خاوند ډېر ښه سړی و ابو سلمه، ډېر دینداره و، په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و. چې کله د هجرت حکم میلاو شولو زما خاوند زه ځان سره و، زما یو بچی هم را سره و، مونږ بوتلو غوښتلو چې هجرت وکړي. نو د ابو سلمه ښارګنۍ خبر شوله چې دوی دا 400 کیلومتره او 500 کیلومتره به دوی وس مدینې منورې ته به ځي او هلته به کور نشته او هلته به صحیح او زموږ دا لور دغه شانې بوځي. هغوی پسې راغلل ویل زموږ لور خو ته نه شئ بوتللی، ته ځې ځه زموږ لور به ته چېرته بوځې، دا دومره 450 کیلومتره به تاسو داسې ځئ به هلته به څه کوئ. نو ابو سلمه نه بیبي پاتې کړله او ام سلمه پاتې شوله. ابو سلمه لاړلو بیا هجرت یې وکړلو. او بیا چې کله د ابو سلمه خاندان ته پته ولګېدله په عربو کې هم دا ځینې خویونه او عادتونه داسې وو چې هغه د نسل په بنیاد باندې وو، د خاندانونو په بنیاد باندې وو. ښه خویونه او عادتونه به وو خو هغه نیت د خلکو بل شانتې به وو. لکه مهمان نوازي په عربو کې ډېره زیاته وه، د ښه صفت و. په عربو کې په دغه معاشره کې د وعدې لوز پابندي ډېره زیاته وه چې لوز به وکړو که نه بیا به نه ماتولو. همدغه شانتې په خپل خاندانونو په خپلو خلکو باندې غیرت کول
د خپل قومي خیال ساتل دا په عربو کې وي نه ښه خویونه ښه عادتونه پکې وو ځکه خو پکې الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم را لېږلی و نو هغه ویل دا زموږ د خاندان د فرد نه ده د زنانه پاتې کړله خپله بیبي او زموږ دا کس داسې رواج یې لاړلو د اسلام په بنیاد یې نه کول بس دا خپل خاندان فرد نو بس لاړلو د ابو سلمه مور او پلار ته ویل چې ستاسو خپله لور پاتې کړله موږ اوس خپل ماشوم غواړو او څنګه چې زمونږ د سړي سره تاسو خپله ښځه پرې نه ښودله موږ دقه شانې ښځې سره خپل بچی نه پرېږدو ځکه په عربو کې هم دا وه چې نه نسل به په مور او پلار پسې په پلار پسې به ځي د پلار د خاندان نه به په مور پسې به نه ځي بچی خو زمونږ دی بس په زور یې ماشوم بوتللو یوړلو دی د ابو سلمه ډېر زیات لوی امام یعنې ابو سلمه خو لاړه ورسولو مدینې منورې ته او بچی چې دی د ام سلمه نه هغه خپل سخرګنۍ وړلو زنانه بغیر خاوند او بغیر بچی نه پاتې شوله او ډېره زیاته پریشانه وه ام سلمه په خپله وایي زه به د مکې معظمې د خوړ طرف ته وتلم او ما یو کال په دې خوړ کې چې دی سهار نه واله مازدیګره پورې ژړا کړې ده چې هم رانه خاوند لاړلو او هم رانه بچی هم هغوی واپس واغستلو نو نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرامو دومره ډیره زیاته سخته تیره کړې ده بیا په دې ام سلمه باندې د چا ترس راغی او د دې را ژړا او د دې را فریاد یې وکتلو او یا ثابت کال دغه شانتې دردېدلې پاتې شوله بیا د ابو سلمه خاندان ته وویلو چې یاره دله به دا بچی والا واپس کوي ورته او د بل خاندان ته ویلي دا زنانه ولېږئ په ابو سلمه پسې بیا د هغې نه پس چې دی ام سلمه ته چې دی بیا خپل بچی واپس شولو هجرت بیا ام سلمه یو کال پس کړی او نبی صلی الله علیه وسلم خاوند بیا ابو سلمه په مکه معظم په مدینه منوره کې بیا وفات شوی او ام سلمه فرمایي چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې کله د غم او د مشکل په وخت کې دا الفاظ هو انا لله و انا الیه راجعون نور الفاظ مصر نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې الله تعالی مال دې په بدل کې خشیز راکړي او مال په دې باندې صبر راکړي کدا الفاظ یو انسان وای د غم او تکلیف په وخت کې الله پاک ولا خ بدل لاغه په دنیا کې ورکړي ام سلمه فرمایي زما خاون ابو سلمه بیمارو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلو زما د خاون نه د نبی صلی الله علیه وسلم په مخامخ باندې سا وختلو سترګې ور ټیکولې خوله ور ټیکوله او ما ته نبی علیه السلام تعلیم راکړ ما د دعا ویله په زړه کې مې اسې یو دغه و چې ما ته به د ابو سلمه نه کم یو ښه خاوند میلاویږي او بیا په زړه کې مې دا یو سوچ و بیا عدت چې کله ختم شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا چونکې مهاجره وه نبی علیه الصلاۃ والسلام خواهش دا و چې دا چا سره نکاح وکړي لکه خاوند یې مړ شولو ام سلمه ته د الله رسول ویل ام سلمه زما خواهش دی چا سره نکاح وکړه هغه د الله رسوله مخکې یو غیرت دی بس زه نه غواړم چې زه خپل خاوند زما کم ډېر ښه خاوند و د هغې نه پس بل چا سره واده وکړم بس زما زړه کې یو غیرت و دغه راغلی نه شم کولی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلو که دعا درله وکړم او چې الله په زړه کې نرمي راولي بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې وه او د هغې دا کیفیت بدل شولو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله د ام سلمه غیرت پته ولګېدله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا په خپله نکاح کړی دا د هغې د دادرسۍ او د هغې د عزت دپاره چې دې هجرت هم کړی دی خاوند یې مړ شولو څوک سرپرست یې نشته دی د یو مشکل سره مخامخ ده نو ام سلمه فرمایي چې بیا ما ته وروسته پته ولګېدله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته ویلو دا د غم په وخت کې ووایه الله پاک به تاله ښه بدل د دنیا درکوي به ویل ام سلمه نه راته ښه خاوند میلاو شلو دغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغې باسې د ځینو دعاګانو د اذکارو فضایل به ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته مسنونه دعاګانې ښودلې دي چې دا دعا وایې دا دعا وایې دا دعا وایې دا دعا وایې لکه انا لله و انا الیه راجعون یو شیش تانه ورک شولو او یو بل مشکل او مصیبت ورته ورسېدلو دا د دې ورد دی وکړي بیا ممکن کېږي به ورته شیز به ورته میلاویږي به او مشکل او مصیبت نه به الله تعالی راوباسي چې انا لله و انا الیه راجعون لږ ورد وکړي وګوره دا ایمان هم غواړي دا یقین هم غواړي د نبي صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې انسان یقین جوړ شي او الله رسول ویل دا کار به دقه شان کېږي
زمونږ مشکل هم دا چې خو راله دعاګانې هم نه راځي مسنونه دعاګانې خلک چې کوم د الله د رسول نقل دی هغه موږ نه وایو. دویم دا که څوک وایي هم یقین یې پرې نه وي، هسې بس یو هوایي او ورد شکل دی او بګار دی، بس انسان یې وکړي. د دې وجې نه د دعاګانو اثر زموږ په زندګۍ کې نه وي. نبي صلی الله علیه وسلم چې کومې دعاګانې ښودلې دي او د هغې کم برکات او د هغې کم فواید ذکر کړي، اوس هم په هغه حروفو کې حق اثر دی. خو دا د یقین او د ایمان کمزورتیا ده. د نبي صلی الله علیه وسلم دا ابو سلمه دا پټ تللو، بل خاندان ته خو پته وه د مکې د خلکو نه پټ تللو، ځکه هجرت مسلمانانو پټ کولو ښکاره به دوی څوک نه پرېښودل. عمر فاروق واحد صحابي دی، دې کله تللو که نه هجرت یې کولو، دی راغی په بیت الله شریف کې طوافلو او 100 کسان ورسره روانو. او دا د مکې خلک به په دې په ټولو ټولو کې په حرم کې ناست وو، که پیشه به بیا لګولې، د دوی لپاره څه به حجره وه. نو عمر فاروق ورته راغی وی لکه زه مدینې ته روان یم هجرت کوم او پلانکي ځای کې انتظار هم کوم، څوک راشئ که نه منع مې کوي که نه، وی څوک مې روکاو که راشئ. ډېر لوی بهادر او ډېر لوی جرأت ول الله پاک ورکړی او خلک به تېرېدل. ویل که تاسو کې ستا که زور وي راشئ پلانکي ځای کې به یم او راشئ هلته یو بل سره مټ ازمایي وکړو. هغوی خاموش پاتې شولو، هېچا هم جرأت ونه کړلو چې عمر فاروق را روکاو کړي. عمر فاروق ځان سره 100 کسان مسلمانان ځان سره روان کړي، یوازې نه تللو، 100 مسلمانان بالکل په ښکاره لاړلو او په حرم کې اعلان وکړو عمر روان دی، ویل که چا که زور وي راشئ را روکاوې کوي. عمر فاروق سره چې دی یو 2 کسان داسې تللي وو چې هغه داسې نوي غوندې خلک وو. یو د ابو جهل رورو او عیاش عکاش نوم و دغه عکاش ورسره تللی و، هشام ورسره، نور هم خلک ورسره وو. دا د ابو جهل میرنی رورو، د مور نه و د پلار نه و، ناسکر ور چې ورته موږ وایو. نو د ابو جهل زیات خلک مسلمانان شو، دی بدبخته چې و، دا ډېر لوی ظالم و، ډېر بد اخلاقه و، ځکه ورته نبي علیه صلات وسلام ویلي دي زما د امت فرعون چې دی د ابو جهل دی. د نبی علیه صلات وسلام سره ډېر لویه دشمني وه. نو عمر فاروق سره چې کله عکاش لاړلو مدینې منورې ته ورسېدلو، هلته پاتې کېدلو، دلته ابو جهل او نور وروڼو چې دی هغوی سازش وکړلو چې زه د خپل ورور راولو مدینې ته پسې لاړل. ابو جهل پسې مدینې ته لاړلو او ځان سره بل ورور هم بولو او هلته لاړلو او په سترګو کې ګوتې متې وهلې، ویل چې مور دی قسم کړی دی زه په سر کې ګمنځ نه وهمه او نور ته به ناست یم او سوري ته به نه کېږمه څو پورې عکاش نه یې راغلی. وګوره مور در پسې ډېره خفه ده، ورتال یې کړی دی او دا خو ډېره بده خبره ده. او عکاش یې په دې باندې مایله کړلو چې دی ځان سره مکې ته راولي. عمر لاړ، عمر ورته ویل دا دوکهباز دي، ویل دروغ درته وایي مه ځه ورسره. او ویل که مور دې سر نه ږمه سپږې پکې وشوې وکړي که نه، سپږې به سر کې وشوي او خپل سر ګمنځ کړي او چې ګرمي کله وشي سوري ته به شي. ویل ته خپل ایمان خامخا ولې خرابوې دا مشکل کې وراشي. عکاش چې عمر مطمئن نه کړلی شولو، هغه یې مور مې ده او مور مې ډېره خفه روې زما، هغه ورته ځکه ښځې که نه زما دا اوښ ځان سره بوځه او که تا ته کله په لاره پته ولګي دوی سره سازش کړی دی، ویل زما دا اوښ ډېر تیز دی او په دې ته بیا راوتښته واپس. اول بشریک د اوښې ته واغستلو. ابو جهل خو هم ډېر زیات د ورانو او د چلولونو بادشاه و، ځکه چې کم خلک د نبي مخې ته ولاړ وي ټول کفر قیادت کوي، هغه ته هم کوم شیطانتوب یادي. بس ده ته یې وویل وروره زما دا اوښ په لاره په سفر د مدینې نه راووتل او یو خاص وعدې ته چې راورسېدل، وروره ویې زما دا اوښ ډېر تللی نه شي، ګوزه تا سره به د اوښه باندې کښېنې څنګه به سره اوښه تېزه ده او ته راځه سور شه ما سره. هغه سره چې کله سور شولو بیا په یو ځای کې کوز شولو د اوښ نه او د بل روډ ته اشاره وکړه ویې راشه، ویې نیولو د لاسو خپونه کلک وتړلو عکاش او په ډېر مشکله باندې بیا مکې معظمې ته تړلی د پارانه ورځ باندې راویستلو او بیا بندیوان کړلو. دې صحابي و دا صحابي دی، نور صحابو چې دا د مکې خلکو تړلي او په کمرو کې بند او هجرت ته نه پرېښودل. عکاش مسلمان و خو
په ډېر وخت په جیل کې بیا هغه په کمره کې بند تېر کړي وو، تړلی و د لاسو خپو نه او نه یې پرېښودلو. بس چې هغوی سره بیا څه کولو، کوم وهل یې ورکول، هغه مشکل او هغه پریشاني هغه تېره کړې وه. ځکه خو الله پاک مسلمانانو ته ویلو چې تاسو به د مکې د قیدیانو د رهایۍ انتظام به کوئ. په مکه معظمه کې کوم خلک مظلومان پراته دي د هغوی د رهایۍ انتظام به کوي چې هغه رها شي. نور کسان 4-5 کسان داسې وو چې هغه د مکې خلکو باقاعده تړلي وو، په کمرو کې بند کړي وو، تاله کړي وو چې دا موږ ونه تختې لا نړ شي. دغه شان صہیب چې دی دا با رومي صہیب الرومي دا هم یو مشهور صحابي دی. دی اصل کې عراقی و، عربی و د عراق. عمر فاروق په مخ کې یو ځل چا تپوس کړی دی، ویل ته عجم یې که عربي؟ ویل زه عراقی یم، عربی یم. هغه ورته ویل ولې دا خبره بلې ته خو د روم نه راغلی که نه. عمر فاروق ته ویل واقعي زه په بچپن کې تللی یم د عراق نه روم ته تللی یم، هلته لوی شوی یم، عربي وله سمه نه ورتلله. او چې په بچپن کې کومه ژبه ښه څوک زده کړي نو بله ژبه وله سمه نه ورځي، نو عربي راله سمه نه راځي، خو یم عربي عراقی یم. اول ته چا تختولی و، دی تختولی و په وړوکوالي کې او په روم کې بیا پاتې شوی، هلته یې ژبه او د غلامۍ زندګي. بیا حرم ته راغلی و بیت الله شریف ته، او بیت الله شریف کې ډېر لوی کاروبار و، پیسې ګټلې وه، دی به مسلمان شوی و. صہیب چې کله بیا تللو دا هم هجرت کولو د پټ روانو، د مکې خلکو به لارې څارلې به چې څوک روان دی. صہیب ته ورته پته ولګېده صہیب روان دی. نو صہیب ځان سره یو څه غشي واغستل او ځان سره لیندم واغستله، ځان سره تورم واغستله. اندازه خو ورته وه چې هجرت کوم نو خلک به مې څاروي به مې وګورم به زه. صہیب چې لږ بهر وتلو حرم نه، نو دوی ورته په لاره کې ناست وو. ویل ته یې چېرته ځې؟ ویل ځم مدینې ته. ویل نه دې پرېږدو. ویل ټول عمر دې دلته دولت وګټلو، دلته دې پیسې وګټلې او دا پیسې به وړې زموږ خلاف هلته استعمالوې، ویل نه پرېږدو دې. صہیب ورته وویلو ویل را ته پرېږدئ او ویل زه راته ښه پته یم چې زما نه په غشي باندې بیا سړی نه خطا کېږي. غشي ورته راویستل، تقریبا غالبا چې 100 غشي به ورسره وو. ویل یو کس درنه به دې مړ کومه او بیا ورسره د تورې مقابله به کومه، یا به مې مړ کوي او یا به درنه لاره خالي کړم او ځم به درنه. هغه ورته ویل موږ ستا سره کار نشته، که ته ځې ځه، موږ پیسې غواړو. لالچیان خلک وو. صہیب ته ویل پیسې درنه غواړو، یو شی درنه سره نه پرېږدو. صہیب ورته ویل بهرحال بیا خو که ټیک ده، که تاسو د پیسو خبره ده بیا خبره کېدلی شي. د صہیب سره د پیسو خبره وکړله او د صہیب نه د ټولو پیسو معلومات هم واغستل او چې څه ورسره وه هغه هم ترې واغستل. او صہیب تش تور چې دی مدینې منورې ته روان دی. چې کومې پیسې په مکه معظمه کې پرېښودلې وې، چا سره وي، هر څه چې وو دا ټول معلومات یې ورکړل. او هغه وخت کې به خلکو دروغ مسلمانانو هم نه ویل او غیر مسلم هم به نه ویل دروغ، داسې د وعدې پابند خلک وو، په یو بل باندې اعتماد و. او دې ټول دولت نه داسې بالکل کنګال کړو، اکی واځې بیا روان دی هجرت مکې مدینې منورې ته هجرت کوي. الله پاک رسول ته الله پاک بیا آیتونه را لېږلي دي چې ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله پاک آیاتونه راولېږل او الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې پیغمبر ستا په امتیانو کې ستا په صحابو کې دومره ښکلي خلک دی چې د الله رضا او د خدای پاک خوشنودي په پیسو باندې واغستله. دولت یې ورکړلو، پیسې ورکړلې او د الله د رضا لپاره تش تور مدینې ته را روان دی. صہیب لا نه دی رسېدلی مدینې منورې ته. او دا خو داسې ده چونکې د آیاتونه خو بیا وروسته راغلی دي. نبي صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې هجرت نه دی کړی، نبی علیه الصلاة والسلام نه دی تللی، صہیب یوازې روان دی. خو هجرت حکم و، صہیب هم د هجرت نه تللو. دا د صحابو کردار و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل صہیب نه ټول دولت خلکو واغستلو، د خدای د رضا لپاره تش تور ورسېدلو. بیا الله پاک رسول چې صہیب نه مدینه کې بیا وروسته تپوس کړی و چې هسې د الله تعالی ستا متعلق آیاتونه رالیږلي تا څه چل کړی و. صہیب ورته وایي دقه شان ټولې پیسې ورسې رانه واغستل او تش تور تلی هم بس مدینې ته. د نبي صلی الله علیه وسلم په خپله باندې په مدینه په مکه معظمه کې د الله رسول هجرت نه و کړی.
تقریبا ټول مسلمانان تقریبا لاړل، کمزوري خلک پاتې شو، بوډاګان پاتې شو، ماشومان پاتې وو، زنانه پاتې وي چې کم نشو تللی، او داسې خلک پاتې چې څوک د چا په جیلونو کې پراته وو. نو چې کم خلک بیا آزادو، نبی صلی الله علیه وسلم پاتې دی، ابو بکر صدیق پاتې دی، علی رضی الله عنه پاتې دی. نو د مکې خلکو ته لږه پریشانی شوله. ابو جهل ډېر لوی شیطان و، ډېر لوی سازشي انسان و. دا د مکې خلک راولېږل، د دوی یو پارلیمنټ و، دارالندوه به یې ورته ویله. که کم خلک حرم ته تللي وي او هغه به کتلي وي، په حرم کې هم د یوې دروازې نوم باب الندوه ورته ویلی شي. هغه دغه ته جرول طرف ته، کوم جرول طرف ته هغه طرف ته ده. اوس چې کوم نوی بلډینګ ده نوی دغه سره جوړ شولو، هغه طرف ته باب الندوه ده. غورونه مرونه بالکل وران کړل. اوس نو دغه طرف ته چې دی دا د ندوه دوی یو پارلیمنټ و، باقاعده یو بلډینګ جوړو، د دوی مجلس په پکې کېدلو، لکه موږ ته پارلیمنټ وایو، اسمبلی حال و، باقاعده به راغونډېدل، د هغې خپل ممبرانو او د هغې خپل مشاورت به کېدلو. خو ابو جهل یو پابندي ولګوله، ویل بنو هاشم، بنو عبدالمطلب به نه راځي، بنو کنانه به هم نه راځي، دا درې قسمه خلک به نه راځي په دې کې، دې اجلاس ته به نه راغواړئ. باقاعده اجلاس چټۍ به جارې کېدله، دعوت په خلکو ورکولو به. نبی صلی الله علیه وسلم خلاف چې دی په دې ځای کې باقاعده میټینګ آغاز وشولو. بنو هاشم ته هم دعوت ورنکړلو، بني عبدالمطلب ته او بنو کنانه ته هم دعوت ورنکړلو، دا به نه راځي. او نور چې څومره د قریشو نور قبیلې وې ټولې له دعوت ورکړلو، راغلل خلک کېناستلو او ویل چې دا خلک هم لاړلو، دا به رانه سبا دی هم لاړ شي. به راغی مشوره کوو او چې به اسمبلی کې بل پاس کړو چې د څه د خلاف څه کارروایي و، دارالندوه. نو په دې وخت کې یو ناشنا غوندې شیخ النجدي په هغه ځای کې یو مشهور غوندې پوهه کس و، مشر کس و. نو د شیطان ویل چې ابو جهل خو زما ډېر غټ ملګری دی او زما ټول کارونه کوي، خو کیدای شي چېرته غلط شي. نو شیطان چې دی د شیخ نجدي په شکل کې راغی او د دارالندوه په ګیټ کې ودرېدلو. ویل اجازت دی زه راتللی شم، خبر شوی وم تاسو سره مشوره کوي، ما زه سره پکې مدد وکړم. هغه راځه د شیخ نجدي په شکل کې راغی، مشر کس و. راغی او کېناستلو په دارالندوه کې د هغوی سره، هغو له اجازت ورکړلو، مشوره کېدله چې څه وکړو د نبي صلی الله علیه وسلم سره. یوه رایه دا راغله چې دا به داسې وکړو وبه نه سو او په یو وخت باندې کېنوئ او د مکې معظمې نه چېرته لرې په یو طرف باندې پرېږدوئ، بیا خو دې خوا نه شي راتللی. مونږ به اخلاص وو، چېرته ځي دي بس مونږ خو به اخلاص شو. ابو جهل ورته ویل نه، ویل دا خبره خو ځکه ټیک نه ده، دا خو که دی بل ځای ته راځله خو الله پاک دومره خوږ زبان ورکړی دی، دا خو ډېر مؤثر کلام وایي او دا خو ډېر مؤثر شخصیت دی. ویل چې چېرته هم لاړو زموږ خلاف به یې ټوله دنیا وې رایوځای کړي به، وی نه پرېږدو داسې. ویل دا خبره ټیک نه، موږ هغه هم په زور ګورو. بله رایه دا وه چې هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مخالفت په بنیاد باندې دا خبرې کولې چې یاره دویمه رایه دا راغله چې دا به موږ بندیوان به کړو، یو کمره کې بند کړئ او بند یې کړئ، بس ویې تړئ، ځان خلاص کړئ. ابو جهل ورته وویلو، ویل دا خبره هم ځکه ټیک نه ده چې د ده خو ډېر لوی لوی ازمري ملګري دي، لوی لوی خمارانې ملګري دي، ډېر لوی لوی صحابه دي، ځان په قربانوي. دلته مخ شته اوس مدینې ته هم لاړو، نشه دغه ته هم تللي دي، حبشو ته هم تللي دي. وی یو وخت به راشي دا به زموږ د جیل نه خلاص کړي بیا. ویل د جیل خبره هم ټیک نه ده. ابو جهل ویل زه رایه ویمه تاسو واورئ. ویل زما رایه دا ده چې د قریش د هر خاندان نه به یو زلمی والو، یو نوجوان توره به وله ورکو او په توره پورې به یې زهر ومږو او داسې تقریبا 20 کسان 30 کسان به جوړېدل به او دا به د شپې به پې ورشي او یک مش به پې ټول حمله وکړي، د هر چا د تورې د وجې نه دی مړ شولو، دی به مړ شي، بیا بنو هاشم بنو عبدالمطلب بنو کنانه زموږ جواب نه ټولو قریشو نشي کولی، چا سره به کوي. او یو فرد خو به معلوم نه چې کومې قبیلې مړ کړلو، بس خون بها ورکو، سلو خان دې ورپکو، سلو خان ورکول څه ګرانه خبره خو نه ده،
دنه خو بخلاص شیخ نجدی را دغه خبره ټیک دی ویله شیطان ازین आवाज وکړ ول دا خبره بالکل ټیک ده دغه شان وکي باقاعده په اسمبلی کې بیل پاس شو او د نوجوانانو ذمہ داریان ولګېدل چې دا د لکان با د نبی علیہ السلام د کور محاصره وکړي او داغه د تور انتخاب مشو د افراد انتخاب مشو خبره په پټه ساتل کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل منصوبه جوړ شولا شیطان په دسخط وکړلو ابو جیل په موکو د ټول پارلیمان خلق په دسخط وکړلو په دارالندوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف باقاعده دا خلاف د قتل منصوبه جوړ شولا وګورئ په قرآن شریف کې الله پاک د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کړی دا په قرآن شریف کې ځینې خبرې الله تعالی رسول ته اشارتن کړې دي څنګه چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف فرعون د قتل سازش جوړ کړو پیغمبره ګره شتا خلاف د قتل سازش جوړ شي نو موسی علیہ السلام مدین ته تلو مطلب مدینه ته ځي ځینې خبرې په دې واقعاتو کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په اشاراتو کې خودلې دي چې هغه تر آیات باطن ویل شي ظاهر د آیات یو شان دي باطن د آیات بل شیان درون او دا د مختلفو پیغمبرانو حواله سره د قتل منسوبې جوړول او داغه خلاف سازش کول دا تسلسل د پیغمبرانو سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تسلسل کې راوړ رسیدلو اخیری پیغمبر دی داغه خلاف هم د قتل سازش شوی دی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف شوی د موسی علیہ السلام خلاف شوی دا په مختلفو وختونو کې خلکو د نیکانو صالحینو د پیغمبرانو وجل او یاره بنی اسرائیل ډېر غټه خرابي مو بنی اسرائیل خو په یو ورځ باندې په سونو په زرګو پیغمبران چې په یو ورځ باندې ويقتلون النبیین بغیر الحق پیغمبران په نه حق باندې وجل دي بهرحال د نیکانو د صالحینو خلکو ډېر لوی قربانیان دي په دنیا کې چې د الله د رضا لپاره د خدای پاک د خوشالولو لپاره خلکو ډېر لوی قربانیان ورکړي دي بل طرف ته کفر قوتونو ور سره ډېر ظلمونه کړي دي او بل طرف ته کفر خلکو هم څه کوتاهی نه د پرې خو دي په ظلم کول باندې په مسلمانانو باندې دا سره دا دین او دا شریعت نن په دنیا کې شته دغه مسلمانې دا خدای چې موږ مسلمان څه کمال پدې کې نشته دا خو د مسلمان په کور کې پیدا شوی او مسلمان نوم هم دی بس په مسلمان معاشره کې لو شوی زموږ خپل دي کې څه کمال نشته شرع زړه تومګړي لوی دغه کړي قربانیم کړي موږ سم نه دي بس یو تسلسل د مسلمانانو په کورونو کې رالو شوی او پیدا شوی او منځونه او د سنم زده کړي دي نور دغه سخت نور دغه تکالیفونه موږ نه خبر شي هغه مسلمانان ډېرو تکلیفونو سره ډېرو پریشانګانو سره ډېرو ازمایښتونو سره مخامخ شيو چې موږ په داسې نارمل حالاتو کې اوسېږو په دین باندې عمل نه کوو دا به زموږ کوتاهي دا به زموږ نقصان وي الله پاک دې مولا په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق هم راکړي او د نبی صلی الله علیه وسلم سره دې الله زموږ مینه محبت پیدا کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا